أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. تدیزنا ترق من كان عدوا لجبريل پورے دا سورہ بقرہ دا اول حصے باب رابع دا باب رابع طولانی دے دا ضبط دا پارا مشتمل گردو پستتا انواع من الخطابات پان نو دا پشپگو انواع دا خطابونو باندے دا مشتمل دا حصی اولا دا بقری شریفی باب اول باب رابع مشتمل گردو پستتا انواع من الخطابات. الخطاب الاول دا دی موضعنا شروع دے بنی اسرائیل تا دا آیت نمبر 3 پہ تپورے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ نچوڑ دا دی خطاب اول دا باب رابع دا حصہ اول دا سورہ بقری تذکر دے بنی اسرائیل لرا دا ثمانیت نعمو ات نعمتون ورتا یادئی او پدی کی بیان دا عذابینو دے للمتقدمین دا اسلاف و آبا و اجدادو دا آغا یہودیانو چه زمن دا نبی علیہ السلام کے موجودینو دا آغی دو عذابا دا دباو او دا تخفیف دا پارا آغا هم ذکر کیگی. نو دا سلورم باب مشتمل پر ستت خطابات. خطاب اول آیت نمبر 3 پہ تپوری او نچوڑو خلاصہ دی خطاب تذکر بنی اسرائیل لرا بثمانیت نعم او سرد ذکر دا عذابینو دا اسلافو دا دوی دا تخفیف دنیاوی دا پارا. آغا نعمت اول چی بنی اسرائیل تے دے باب کے مذاکرہ کی گی اور تیادی گی او تذکری کولی شی نو آغا نجات دے من آل فرعون. نعمت ثانی آغا غرق دا آل فرعون دا دشمن نجات دا یو نعمت بھی و بیا دا دشمن دا تباہی زیر دا یو دویم عظیم نعمت بھی. نعمت ثالث اغا عفو دا بعد الظلم ثم عفونا عنکم. نعمت رابع اعطاء تورات دا دوی لرا. نعمت خامس تخفیف دا جزا دے وَفَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے مذکور دے پاسانی سرا اغلوی جرم معاف شوتا. او نعمت سادسہ تذلیل دا غمامو دے. او سابع انزال دا منو دا سلوا دے. او سامن پدشت کی دکانی نار ایستل دا عبودی و سہولت و پاسانی سرا. سر دا ذکر دا عذابینو نا چاگدی تا تخویفات دی اگر رجز راغ پدی وبا ور باندې رالا اختلاف دا اقوالو دے پزرگونو خلق پا کمرش. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ جملہ دا نجیناکم من آل فرعون محل دا جر کی مضافلے دا از بمعنی الوقت ظرف دا فعل مقدر شوا چی وذکرم یا وذکرو طولو تا خطاب دے بنی اسرائیلو تا. یاد کیا وقت نجات ستاسی
وخت نجات زمونږ تاسو لرا د اتباع فرعون نا او جمله د یسومون سول عذاب دا محل د نسب کې دا حال د آل فرعون نا په حال کون د آل فرعون کې یسومونا اے یدیمونا چې دائم به در کول تاسو ته سول عذاب اشد العذاب تفصیل دا غدا دی یذبحون ابناکم ويستحيون نساءکم نو هغه وخیات کوي او دا مسله چې دلته خطاب راغی يهودو د زمن د نبی علی سلام ته او نجات خودی ته نو ورکړی شوی د دوی آباو ته یا خو عبارت په حذف د مضاف ده اذن جینا آباکم تاسو پلارانو ته موږ نجات درکړیو او یا حقیقتا پلار ته نجات د بچی ته نجات وی زکه د بچی نطفه اغا پشاد پلار کې پرتوي نو کپلار ته نجات ملاو نه نو دی به د کم زینو نو دا نسبت د تصحیح شو آل فرعون اتباع فرعون آل بمعنى النفس مستعمل دی آل بمعنى الاتباع آل بمعنى د اولاد سره نو دلته آل بمعنى الاتباع دی آل فرعون اتباع فرعون چې دا اهل مصر او نوم د فرعون دا فرعون چې کوم دی دا فراعنه مصر اصطلاح د اهل مصر دا نوم نه دی بلکې دوی هر صدر اعظم د خپل ملک ته فرعون ویل لکه فارسیانو بخپل صدر اعظم ته کسرا ویل او رومیانو به صدر اعظم ته قیصر ویل قیصر روم کسرا فارس فرعون مصر او یمن خلقو با اغا خپل بادشاہ تا تبع ویل وقوم تبع نو تبع بدل تبیا لٹے چی کم تبع مراد دے نو نم دا کی اختلاف دے چی دا فرعون سنو می دا سو کوئی نمی مصعب بن قابوس دویم قول دا مصعب بن زیاد قول دا اکثرینو دا دے ولید بن مصعب بن زیاد ددنم ولیدو او چاچه دا قول کړی دی چې دا فرعون هغه فرعون دی چې کم زمن د یوسف علی السلام کېو قول ضعیف دی بلکې دا فرعون دا هغه فرعون چې فرعون د یوسف علی السلام د زمانو دا جدا جدا دي دا هغه فرعون نامه دا ریان بن ولید دا غنم ریان بن ولید او ددنم بقول راجح ولید بن مصعب بن زیاد دی نو دا جدا جدا دی عمر دریان بن ولید کان اکثر من 400 سنه 400 کال نه دا عمر زیاد فرعون خوب ولید چې بیت المقدس دا اړخ نه یو راشي او تمام مصر باندې حاتو کی او کور د هر قبطی چې دی هغه سوځي بنی اسرائیل بچ کیږي به کاهنان راغون کړل هغه د خوب تعبیر دا ورک چې ستا پدې بنی اسرائیلو کې چې تا د اغینه د خدمت کار اخلي او بچي به پیدا شي هغه په وجبانه بستاو د قبطیانو هلاکت راځي او بچي به ختمي نبي ادم ورکو چې وجنه ورتا زامن و تعالی لوي ټول سکلونه دا سلسله جاری وا پولیس بغرزیدل زامن به وجل وتا جنکای به پر خودی بیا ورته دا قبطیان رالل چې بنی اسرائیل خو زمونږ زمیدار او غلامان او خادمان دي د دې ټول بچی دې مړ کړه دا بنی اسرائیل زاړه سپینګری هغه خو زاړه شو د کار نه وته وړو کې نسل بوزغله ته ختمه رستو وخت کې به زمونږ زمیداری څوک کوي په تعالی اسباب جوړي نو فرعون وستاسو سم مشوره ده به مشورم داده چې یو کال وجنه یو کال مو وجنه به صحیح شو نو بیا به یو کال وجل ورته بچیو یو کال به نه وجل
نو هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام نه مشر دی. په هغه کال پیدا شي چې کم کال اعلان داو چې بچی د بنی اسرائیل مو وجنه. او موسی علیہ السلام شان د هارون علیہ السلام نه اوچت او شد البلال انبیاء ثم لمسل فلمسل. نو چا چې شان اوچتی نو بلاغونه د پیدایش نه پی زیات وی. نو د موسی علیہ السلام نصیب داو چې دا په کال پیدا شي چې کم کال کې اعلان داو چې بچی د بنی اسرائیل وجنه. نو بیا مور د موسی علیہ السلام دا د زنانو د اړخ نه د فرعون پر رشتہ دارو کې هم راضی. بیا د فرعون یو تر زوی نجارو خو نجاران بم د کلی یو نجارو ډیر خو بنو. نو هغه راوغخته او ورته ویل چې دا ماشوم دې ډیر خسته او د حلالي زړه مې پینه کیږي. دا سیو کې یو صندوق جوړ کا چاغي توبه دن نه شي دا بوا چوم پکې بس د فرعون تیریږي د علاقې نه بلاړ شي خو د وجلو زړه مې پینه کیږي. هغه وی چې هو دا خو فرعون انعام مقرر کړی دی چې چا بچیو خدا انعام باور کوما تب ما ته پنه جارې 100 روپۍ راکې زمال تعال وایم وی مو یال وایم چې څنګه د موسی علیہ السلام د مور د کور راوځي جبې بهر تر وتا چغه ورمباړي شروع کړي مغفرت وکا. هغه ورته دعا وکړه جبې ورته سم شو یال ونه وای چې راوت زړه کې بیا د پیسو لالچ راغی ویل وایم به جبر ووت. بیا ورغه ما فایته تا خو توبه کړه چې بیا بنوایم. بیا هغه ورته دعا وکړه خش پدریم ځل بیا اراده وکړه. خدا دریم ځل فرعون کور ته نږدې شوی دی چې دا اراده وکړه بیا یې جبر ووت. خو فرعون لا نو لیدلی. بیا په منډه منډه راغی او جړلی معافي وغوښته توبه یې ویستا او اتا سوت چې درشتمه سفاره کې سره رشتمه کې راضی چې من آل فرعون یو قص ایمان راوړیو. هغه دغه ترز وې دو د اتباع د فرعون د خاندان نو. او بل چې راضی تاسو ته چې جاء رجل یو سړی منډه راوالی او موسی علیہ السلام ته وی چې ان القوم یاتمرون بک قوم درته مشورې کوي وجنی دی وزر دی زینا. هغه هم دغه کس دی چې د فرعون د ترز وې دی. د ماشومتوب په حال کې د موسی علیہ السلام شان منلو او تر اخره پورې د امدادیو او په داخل کور د شورا د فرعون کې بعد د مشورې ورکولې تاسو ته بسل اجتماع سفاره کې هغه واقع راشي یو نیمه دورو کو باندې هغه د دې هغه دلایل مشتمل دي چې هغه من امن په موسی علیہ السلام باندې صد دلایل ورته وي په 70 طریق باندې فرعون منکې د مقابله د موسی علیہ السلام په تعالی غره د مباحثه خو کړی دا مونږ ته قران کریم کې ذکر کړ. بیا موسی علیہ السلام خوشی کو هغه چې خوشی کا نو خور د چواغي ته ویل چې قصی قدم په قدم د پس دې سین په غاړه ځا ذکر دی رو دینلنا د فرعون کور ته یو نهر دن نشو چې دا صندوق دې نهر باندې تاویږي او کوم خامخ تیریږي. بیا ما تعالی وایا اسنه چې دسی ورنشي صندوق اتفاقا د سراتاوش. نو دا خور د موسی علیہ السلام چې وا ما مخ کې ارزو کو چې دل تر دوی د زنانه او رشتہ وا د فرعون کړه دوی تک راته ګو. نو بیا دلتا خادمان وینځ ناستې وی بیا سیم ناستوا رضی الله تعالی عنها او هغه دا صندوق چې راوچت په چې کولاوي کا خسته ماشوم. و تعالی موسی علیہ السلام ته خپل انعامات یادې نو یو انعام دا یادې والقیت علیک محبتا مني. یو انعام می دا کړیو چې تابانه می محبت القا کړیو چې چا بولې دې در باندې مې نه دب نو ډېر خو ګورا ماشوم بس دا سی بي خوښ فرعون ورته دا ماشوم نه چې هغه مون خوب لیدلې او کسو دا نه نه دا نه دی هغه چې توبو کې چاره خوشي کړي دما استا بچیم نشته دا بغټ فرعون سو کوئی چې بچی نه لرل اختلاف در روایت ورې سو کوئی ماشیته لوروا دا سی بي بي نه دا بل چانه وا نو دا غټي که موسی عليه السلام ماشوم تو په حال کې فرعون سره ورانو دیګری نه بیني ولا سم بیراخ اسی بی بی تبوی تا راتا غ ماشوم خکاری اوس نه ما سورانه دا پیدا پدې سپوي یعنی تاسو ورته ګل کې دی اس کروټه کې دی دا ګل اوس کروټه نشي بیلولې
وی تکیه دا ورته دا ډېر خيار دی ګور ډېر بلا دی چې و تکیه خود نو د لاس ګل توړه و تعالی جبرئیل السلام مامور کا چې سرعت سره لاړ شو د موسی علیہ السلام لاس کروټه ته جوړ کا هغه لاس کروټه ته جوړ زره خپلې تکړه دا غینه د موسی علیہ السلام په جبه کې یو لکونت پیدا شې چې دا پیدایشي نه و ځکه پیدایشي لکونت چې دا عیب دی او انبیاء علیهم السلام خدای تعالی د عیوب جسمانی او باطنیونه پاک پیدا کړی دی ای کې دا عیبونه ناراضي نو هغه چې دی به دعا کوي چې رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دا عقده د لسان دا د سکروټي د ماشومتوب نه چې د خپل ته چولې و جوړ شي بیا د په دې کور کې خدای تعالی راغټ ک او سلسله واقعات د به وګدا دا بازار تراغلی او جلالی په دغه وخت کې نبوت نور کړی شوی خو جلالی خو جلال او جمال خو طبيعي وي پیدایش نه جلالی نو بیا نو دلته چې دی را اوچت کا وای تعالی فرمای وحرمنا عليه المراضع ثم مرضعي چې وی دا غوي سینه مونږ په د باندې حرمنا منعا مونږ وته چې د چا سینه بنا اخلي ولی التا واوحینا الی ام موسی مور د موسی علیہ السلام ته مونږ وحی کړی و چې ان رادوه الیکی وجاعلوه من المرسلین دا وعده وسشي الهام غی تشو چې دا بدر ته واپس غیږی تراولم او دا مرسل ګرځو ما دا وعده شوی و نو التا پاغه باندې سینا خستل منع خور د موسی علیہ السلام فرعون ته ویل چې زمونږ علاقه کې یو زنانه د ناول نه ورته دا ونه چې مور مې ده یو زنانه ده خو چې کم ماشوم سینه نه اخلي وغې سینې تواچي نو بیا هغه اخلي ویتا سورا ولې ده نو چې هغه راوست مور یې وته راوست ولا مور وېدا هغه چې موسی علیہ السلام غیږ تواچو سینې واخستا نو بیا فرعون ورته تنخواه مقرره کړه ویتا ته به تنخواه در کومه او دا ماشوم دې ته سینه ورکوا خدای تعالی غیږی ته متراوسته او تنخواه ته مقرره شو سلسله د تربیت د جاری وا بیا دلته قبطیانو کې د دیو بن اسرائیل دی قومي دی او یو قبطی دی خپلو کې په جنگ دی نو بیا فوکزه موسی فقضى علی موسی علیہ السلام دا قبطی په سکو وه ا سکنو سم سکنو فقضى علی فیصله د مرګ په وکړه هغه مرش چې مرشه بس دیم د سپټ شاله ونه وی چې دا چا کړي سبا ته پیر ير راوته چې ګنګوسه سده بازار خلک سوای خلک خبر دي کنه سړی چې یو کارو کیا سه زړه کې خط شي چې خلک به ما خبري نوراغه بیا ګرځي را ګرځيږي دي کې اما بني اسرائیل له بیا د قبطیس بل قبطیس جنگ بیا د تاوازو نو ډېر غوسه شو د دې اراده دی وخت کې د خپل قبطی ته د بني اسرائیل ته غوسه دا بني اسرائیل بیا التچا سره جنگ چې انک لغوی مبین لوی سرکشه جګړه ماری پروندیم جنگ کړي او مړ استاد الله زمانه وش نن دی بیا لانجه جوړ کړ او بیا بني اسرائیل د خلاصي اراده کولا نو دی بني اسرائیل دا ګمانو کې چې ګنې دا ظلما په سپېړه وਹੀ پرونی مړ کړي ایته کومه کسه چې پروندیم مړ کړي نن ما وش بني اسرائیل ورته دا وی دلته فرعون یو نن بایو هغه ولاړو دی ووري لاړو منډه کړ فرعون ته وی چې قاتل خو معلوم شو دا خو موسی علیہ السلام هغه مشوره وکړه چې دیونیس هغه چې ایمان ماشوم توپ کې وروړي وغراغه او چې قوم درته مشوره جوړه کړې دا وزا د علاقې نه وزا فرض تواچو د انور پناه د علاقې نه وزا به دې روانو او جبرائیل علیہ السلام د یو نورانی شخصیت په شکل مسافر په شکل ور سره شو چرته رواني ځان وته نه خي ویدا سه مسله جوړه شوې ده تاسو نو چرته بځي اخر ویزو خو هیڅ خبر نه چرته لاړ شو په مدین ته لاړ شو او غلط شعیب علیہ السلام یو صالح دی داغه تاسو کا هغه زینت نه خیبته ور خچي ور سره روان دی لسره مزل ور سره جبرائیل علیہ السلام یو زین کله چې لارې الته نږدې شو پوه شو چې اوس نه خطا کیږي ویزه دار مدین ته تللی د سزا د مابل زکات دې تیستلار ته چوره سي دی کوی دی او د کوی په غاړه باندې خلق لګیا دي دا ګډانو بکې
او امراتان تزودان هغه د خپل ګډي د فقې نه را پرېږدي دلته دو جنہ کوي دي انبیاء علیهم السلام د لوی شان خاوندان تر دې وخت پورې د فریاد هم ونه کړ دا لس ورځې د خوراک نه وکړي لس ورځې د وبم نه وسکلي ایس فریاد هم نه کو او دې ځکه ډېر سخت وګی شو او سخت تګی شو نو به خدل تویخ په نار باندې او بس کله غ نور تکلیف جوړی نو بس دې ځکه یو کمر کې معمولی تکیه وکړه وی ربي انی لما انزلت علی من خیر فقیر خدای که په ما څه خیر نازلې ز فقیرم نو دام نه ګیلوا نه صریحی څه الفاظ د دعا او یو قسم ته یاد یو چې زه فقیر محتاج بیا خلق چې ودرې جنکو د دې سره ظلم کولو او کوئی باندې کانه کې خود د دې ګډان تګي پات زور نه وکړه کانه نه شلوري کول لس کسانو باندې بدا کانه خلق لري کو غټ سرو د کوئی غټ دی ورغه په واز ځان راوچت کړي پای کې بوکا په پدریو سلورو خلق رئیسته واز راوچت تکړه جنکې ته ګډانو بکړه غیلاړي ته دل تزان ته پاتې شو هغه جنکو پلار شعیب علی السلام ته خبره وکړه چې دا سی او کس ته او تعویل چې ز ګډانو ته مزدور نسمنو کني سينو دا ډېر قوي و امين ایور شیرای والے شیرای واستنو بیبي ته وی چې ما تلار نه د معلومه مخ کې شا نو هغه چې روانه شونو باد راغې داغي پنسا بادو والا نو د خنګری نه لګ بره پونډه ښکارا شوا आवाज ورکوي شاته ځه ما تر شاده خان الله راخایا بیا ورسېدلتا شعیب علی السلام دا کم شعیب دی نبی شعیب دی علیہ السلام قبل صالح دی مسئلہ اختلافی د خپل موضوع کې راځي قصه د موسی علیہ السلام ما د په ترتیب راونی او خدا قران کریم کې ډېر پراګنده او جدا جدا ذکر شوی دا د خپل مقاصد د پاره بیا التا سره مشوره وشوا وی چې زدا ګډان به ما ته تکاله ساتي بیا بلور درکو او یا به لس کاله ساتي موسی علیہ السلام دې دواړو کې کار یو زبې تنگم پاتم کال فلم نصیب مینا او کوس می کې دلس کاله بر سره تیر پدې وعده شو بیا د شعیب علیہ السلام سره فکور کې اتیام ساګانې وي صالحانو ته خلک راوړي خادمین اتیام ساګانې وي په ورشه د دین یو امسا واخلا کم امسا چې آدم علی السلام جنت نه وروړي او بیان بیا علی السلام په سلسله را رسیدلې دته وا د برکت نه ډک امسا ته په ټولو کې لاس دن نه کاغې اوچته شعیب علی السلام چې وکړل پیدا امسا زما خو خدا او د څو ورتنه وي چې دا د انبیانو نه ماته پاتې ده دا دې کې ګډ وډ واچو بیرته دوباره او د سره خلط ول کړي ویزه یو دانه ته نواخله د بیا په ټولو کې ماغه تلاش وال دریم ځل چې هغه راوچت تکړه شعیب علی السلام دی وخت کې پوه شو چې دا شخص ایواز ظاهری طاقت نه بلکې داس معنوي ثباتن کیفیت لري دی اوس پوېږي په دې چې په دې اتیام ساګانو کې ماغه اوچتې چې کمن بیا علی السلام نه را پاتې دام ساشو ورته ویل وی چې یو دشته او ته یاد کړه هغه کې غیا ډیر او خو دلته وګوره نه زکه دي کې تینین مار دی او دا هغه سب چیم دي ډیر زیات او چې چا ګډان وروستي دي سړیم چې چلے دی واغیم چې چلے وی ښا نو دې ګډان راتاو کاول عمل تور وست نو چې ما خام دا ګډان را لا علاقه کې نږدې نور غیا نه وا ګډان به وګي راتلو دا ډیر داسي ډکرالل غیا ډیره پړلې وداري چرته بولی وتا چې کوم دشته یاد کړیو چې مې ورولالته ما خصو کو نه دي نه مارو نسش هغه امسا کې به دا کمالو چې دا عمر امسا راخه چې غزه پځې به کمالونه ښکارا کیږي مارم تی جوړیږي ما تل کې بی یمینی کیا موسی دا امسا د شعیب علی السلام د انبیاء علیهم السلام نه دارا پاتې وا دا کمالی امسا وکړ کانه به چوالو ببر روان شو دریابي والو بود درې دی دا ټول کمالونه چې ښکارا شو د انبیاء علیهم السلام هغه اثر او برکت دی کې وو باقی معجزاتو کې موثر حقيقي باری تعالی د دې پلاس ښکارا شي یو ظاهرا تعالی د خلق سترګو کې د دې قدر پیدا کړي هغه لس کاله د به تیر کړ هغه اوچته وعده باندې وفا وکړه
بی بی صفورا چې دا مشر لور د شعیب علیہ السلام او دای په نکاح کړه. بیا یو کال خدا و چې اتم کال کله راورسېدو نو شعیب علیہ السلام د نکاح وعده پوره کړه نو په اتم کال ورته لور په نکاح ورکړه. دا 2 کال بیا دا غزمو ملته وسیده او دای ګډم سره وای بیا را روان شوی چې زمو ورته بس 10 کال پوره شو. نو دلته خو 2 کال د واده شیو د موسی علیہ السلام بیبي چې وا حامله وا بلار را روان دي لار ته ورکه شو سخت یخنی و کوئی تور سره نږدې لار ته ورکه شو. بس دیږي کې د بیبي د اولاد د پیدا کېدو ټیم هم راغی یخنیم ډیر زیاته باران امر باندې راغی په سخت مشکلاتو کې ګیر اخواتي په ګوري لار ورکه په کومه لار شو پټې دو زم نشته. بیبي ته ویل ته دلته انتظار وکا. دا بیبي څومره د استعداد خاوند او چې په دې سخت غرو باران او جکړ کې یا کې تنها د بیماری په حال کې پاتې کیږي او دې به کوئی تور تخیږي کوئی تور نه خبر یې تاسو کوئی تور ته 300 پوړې لګېدلې دي 300 پوړې باندې ورته کېږي کوئی تور ته برس. نو دا څه د سټیټ زینه د ډیر جګ دی او سره کو سم نه خاطلې پیدل بخېجو یو صاحب تلو ماته واقعیا وین. نو بیا صاحب ویل چې مونږ ورلو مسلمانان وې دا د يهودو منجاوران ناس دي ملنګان وی اسرائیل دی وی چې زمونږ ډیر قدر او کوشپې ته پرې خودو دا عیسویان براتله دا يهوديان براتله دي شپې ته نه پرې خو یمایو ملنګ ته چې مونږ دې پرې خودو مونږ تاسو په دین نه یو دا خپل دین والا ول نه پرې دی وی تاسو مسلمانان د مقدس او مقامات او ادب او احترام ساتي او دا بی دین او احترام نه ساتي خزې دل تراولي زناګانی کوي دلته وی دا ځکه نه پرې وی دارته دی يهودي وی. نو بیا موسی علیہ السلام دلته رڼا ولیدا وی چې دلته کې دی شي آتیکم بقبسن سلمبر اولما تاسو ته اور بل کم گرم کم دا زید درتا او کې دی شلته سوپی چې لار روخی چې دلته ورسېد نو بیا مسله بدله وا او هغه رڼا چې وایو تجلی وا د یو بوټی نه خطا او انی ان الله دا आवाज ورته شو فخلعن علیک انک بالواد المقدس طوا بدل تدتا نبوت ورکړې شو. تورات به رستو ورکول شوی نبوت دلته ورکول شو او مامور شه په دې باندې چروان خوې خو زوز دعوت پنه اطلاع شه او موسی فرعون ته دعوت ورکړه. بیا د دعا وکړه چې الہ العالمین هارون علیہ السلام فسحتر د زمانہ هغه زما سره نبی وګرځوا نو هغه تم وحی التلاړه اخو په کلی کې پاتیو د چې ورسېدنو هغه هم نبوت ورکړې شوی به دواړه مرګري شو فرعون تلاړل. نو دیږي کې ورته د امسا دی وګرځوا نو چې وې وګرځولا نو چې ګوري هغه نه جان نو نیولو کې مار جوړ شي. اول تبل زی راضی چې زاهیه صعبان مبین غټ مار وجدها نو تطبیق دار چې کله نبوت ورکول کېدا نو دیږي کې دا معجزه ښکار کړه د یقیني جوړولو. نو دلته چې د امسا وګرځو وړو کې مارو او د دومره ویره د چې والله هاربن پشای منډه کړه ویلا تخف لا يخاف لدي المرسلون پیغمبران مرسل زما سر نه یریږي منډه موها رواخل امسا دي امسا چې اوچا تکړه هغه واپس امسا هغه مارنو امسا لا ست خرق تدن کاغه سپین پړکې د بلې ور دلته د دواړه ښکار شوی دی د په یقین جوړ شوی دی به داغه نه بعد الته د فرعون دوړندې دوباره الته چې به امسا ورغول نو صعبانی مبین ته جوړ شوی دی او دلته چې امسا ورغول جان نو وړو کې مارته جوړ شوی دی. فرعون توروي فرعون ته دعوت ورکو واقعا د هغه به وګددا بیا هغه مقابله او چیلنج او مناظره جوړ شو. ساحران چې کوم دی هغه پړ شو هغه ټول بیا ایمان راوړل بیا د سزاوار کړه سپاغي کې به موسی علی السلام سره د قومه مجبور شه په هجرت باندې د شپې شپې وته فرعونین ور پسې شو. بیا غرو دینل تاغه بیا پامسا باندې وه دوی ته لارې ورکړي هغه چې پراله فرعونین غرق شو. اینه مخکې د موسی علی السلام واقعات د دشت تیغ راځي او د جاهلیت اعتراضات د دوی راځي بیا وروسته دوی ته تورات ورکول کېږي دا غي بیان دی واقعا وګدا ده خو قصص القرآن په پښتو کې دی هغه د قران کریم دا واقعي ډېر په خې ترتیب راخستې دي او کوم مطالعه مو کده باب کې د انبیاء او په قصصو کې ډېر یو قصص الانبیاء دی هغه ډېر ضعیف دی ښا ډېر کمزور دی 440 کړي یو قصص القرآن دی قصص القرآن ډېر معتمد دی بل پدې کې دا کمال دی په قصص القرآن کې
چې څومره د دې زمن د يهوديانو او عیسویانو اعتراضات دي دا غي جوابونه کړي بل ځای په ځای باندې زمونږ د اسلامی تاریخ تایید د دې زمن د انجیل او د تورات نه کوي دا غي حواله په ور کوي نو خ کتاب د قصص القرآن دغه واقعات موسی علیہ السلام مجمله وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یسومون حال کا حال کون ندی کی یسومون یدیمون چامیش در کوتا ستا سوال عذاب اشد العذاب صوم په معنا د دوام باندې ده فقها هغه ساروی چې کور کې نه ساتل شوی دشتي وي هغه ته صائمه وي صائمه ورته ولي وي زکا داغه سر چې کم ده دائم وي ورځم سر کوي د شپېم سر کوي دوام سر کوي مصائمه ورته وي نو دا صوم په معنا د دوام باندې یصومونکما یدیمونکما سوء العذاب اشد العذاب دائم د پاره به اشد عذاب درکو تفصیل د عذاب دی بالکون ندی کی یذبحون ابناکما مولودین ويستحيون په معنا د استبقون سرا یا یستحیون په معنا د یستخدمون سرا نساءکم باقی به پر خدای بی بیان استاسه للخدمت او یا استحیاء دل ته په معنا د استخدام سره دا بی بیان استاسونه به د خدمت کار اخستا وفي ذالکما او په دغه عذاب کې او بلاونا فعذاب او پنجا کی زکا ذالکم جمع راجی بلاونا یو ابتلا دا من ربکم عظیما پدی کی و ابتلا و جانب رب کریم ستاسنا عظیم غټ ابتلا و بلاء عظیم ثابت من ربک فی ذالکم نو دا بلا عظیم موسم ما صفت مبتدا شوا او ثابت من ربکم خبر شا او دا فی ذالکم ظرف لغوا دا متعلق دا من ربکم شا چې من ربکم تکم متعلق رو باسی دا فی ذالکم تعلق بم دا غیر سرور کی او خبر مقدم امکان هم ورکشتا دی نو مانا دا شو بلاون عظیمنا ثابتۃ من ربکم فی ذالکما او جمله د یستحیون نساءکم او یذبحون ابناءکما دا بدلونه وګرځوا د یصومون او یصومون حال ندام حالنا شو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ دا اس نعمت ثانیش چې دا غرق دا دشمن دا هم دا ظرف ګرځاو د اسکرو مقدر د پارا واسکرو اذ فرقنا بمانا فلقنا چې هو چول مون پتا سبحانه البحر بحر لرام نو دا بحر قلزم دی سو کوئی بحر فارس دی مشهور دار چې بحر من ورای مصر دا بحر فرعون اعلانو که چې بس بن اسرائیل سره د موسی علیہ السلام نورونی سے قتل کړي لخر ورپسې کا سبانه گرفتاری شروع کړي د شپې موسی علیہ السلام او قومیانو د فرعونیانو نه د واده په باندې سونیم را واخستی روان شوتی کله چې بحر مخ تراغه شاده خوانه فرعون لخر د موسی علیہ السلام په دی وخت کې شپږلا کاویا زره کسان دا قول امام بغوی ذکر کړی دی د عبد الله بن مسعود سے په حواله باندې دا اور پسې شو کفار نو فلما را الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدركون د موسی علیہ السلام مرګرو आवाज وکړي لکه چلان دي شو گیری قال موسی کلا ان معي ربي سيهدينا ما سر رب کریم نے لار براخائی او الله الیہ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق وكان كل فرق كالطود العظیم ناغی چواله نو هر حصہ دا غیله کيولو غر
دا وبودرې دې دوی تلارش دولس ځای واله دا دولس قبیلې وي پاری او باندې و قبیله روانه شو دوی ورته قتل سامریم په لخر دا فرعون کرا روان دا سامره چې ودنو موسی الذي رباه فرعون مرسلو وموسی الذي رباه جبريل کافرو دا ولد زنا او مور غردو په غار کې جبرائیل علیہ السلام براتو ظاهری تربیت دیو تکو وای دا خدای هدایت دا سے شه دی هغه موسی چې فرعون تربیت ظاهری او ک رسول ته جوړ او هغه موسی چې جبرائیل علیہ السلام تربیت ظاهری او ک کافر ته جوړ دا خدای تعالی خو کوي چې تربیه تاثیر لري او تاثیر حقيقي نه وي بس دا یو اسباب دي د لپاره چې د انبیاء په صحبت سره صالح کیږي د اولیاء په صحبت صالح کیږي او چې کله خالق غواړي چې نه د صالح کوي به د اچا په صحبت هم نه صالح کی ابو جهل په صحبتو کې د نبی علیہ السلام ویم لید ور سره په کلی کې چې نو بس سم نو دا په دې لخر د فرعون کې را روان دی او دلتا فرعون په یو اسبانه سور دی جبرائیل علیہ السلام په اسب باندې مخ کې سور دی نو فرعون چې د اندازه او ګوګلی د پوي شدا ډېر رامي او خيارو شهر دا خو معجزه او خرابېګم پکې نو دلته دا اسرا کنټرول اغل ته جبرائیل علیہ السلام پاس پسورو اس چاس په ګوریا چته ټینګي هغه یو دم منډه کړه د چې څومره ټینګو نه ټینګي دا جبرائیل علیہ السلام داس په پسې منډه وای او سامری چې دلته وکتل چې دا مخ کې چې څوک پاس سور دی اسپا داغه چې دا قدم لګي غزه شین شي یاره وې دي کې څه کمال دی نو واي فقبت قبضه من اثر الرسول سامری نه به تپوس موسی علی السلام کړو چې دا سبلا چل لیکړو دا سخي چې دا به आवाजونه کول ودا فبصرت بما لم يبصروا به ما يسولي دلغه دوی نو کتلی څنګه خلکو نه لیدل او دلیدا په دی وجه کوی د معصومو د بلوغ پورې ټیم چې کوم دی د پغار او پغره کې تیر کړي دی او دومره ګوخه نشینی پنځل لسکاله چې غار کې څوک تیر کې خامخا کشف پیدا کیږي او که ایمان لرلو مکاشفات زړه لیدل شي هغه کمال دی که ایمان نه لرلو استدراج دی نو کشف خاون دیم جبرائیل علیہ السلام اس پم کتلی و هغه ځکه چې شین کېدل دا په دې ستر ګنخ کاری ده دا یو باطینی کیفو په دې سړی ته حاصل شوی نو کشف په شیشه د نفس کې لیدل دا کافرم حاصله ولې شي افلاطون و یو کال چې لمه وکړه د غره په سر باندې او ما به روټۍ نه خوړه دا بیمالګي روټۍ به مې خوړه او یو کال بعد وی چې را کوشم چې څومره بوټي په دې غره کې په ما आवाज کولو چې ما کې دا کمال دی زه د دې مرض شفایم نو مسلمان خو نو کافرو او دا आवाजونه څنګه وته کیږي دا په شیشه د نفس کې قتل دي تکشف وای په دې کې دخل شیطانی ډیر زیات وي او یو د زړه په شیشه کې قتل دي نو زړه بغیر د کلمې او د ایمان او د ذکر نه صفا کیږي دا غي شیشه خیرنه وي ا د ایمان او د ذکر سره صفا شي الته چولی دل شي هغه ته مکاشفه وي ګورېږي کې دخل شیطانی به نه وي او دا چې په نفس کې ولیدل شي دي تکشف وای دا کافرم کولی شي ولی تم دا صفات راتلې شي په تزکیه د نفس کې په دخل شیطانی الته وي ګورې ها د صوفیو په کشف کې دخل شیطانی وي او په مکاشفه کې نه وي کله چې د زړسترګي کولاو شي بیا نه وي کله نفس وي نو نفس کې دخل شیطانی وي د دې وجنا چې دا کوم د عقایدو کتابونو دا لیکلي چې الهامات دلیل نه دی شرعي دا لیکي نو هغه دغه ته یادې چې کوم په صورت د کشف کې دي ځکه دې کې دخل شیطانی امکان دی نو څنګه دلیل شرعي ګرځي او کچرته دا په طریقې د مکاشفي وګرځيږي د خواصو د پاره به ولي دلیل نه دی استفتی قلبک استفتی نفسک او انفتاک المفتون وابست نبی اسلام زړه نه فتوا غواړه اگر که مفتیان فتوا درکې شک دې پکراغه مفتی فتوا مم نظر پسې لاړ شي هغه مکاشفه د بیاغه کې دخل شیطانی نه وي هغه به د لپاره دلیل ګرځي دی چې صاحب د رؤیت د لپاره چې چاري دی غیر د لپاره نشي ګرځي دی ولی چې د صادق دی کنه په دې دعوه کې دي کې شک دی خبره ده د غیر د لپاره به دلیل نه وي مکاشفه هم
نو دا سامری هغه نه خور راواخستا فرعونان په وراله ختم اخوان هغه ورته قتل خی قتل ورته چې دی په وراله او په باندې رااله او په چې په کله رااله درې ورځې وړاندې جبرائیل علیه السلام راغی فرعون ته ویل چې زما غلام دی او ډېر خطر بیا مې ورته وکړه غټ مې کا ډېر خو عزت کوم خو اوس ما ته وي ته مې بادار نه وی عزت څه تکلیف وال ور قسم بشي سبا بیا وته راغی ویا خو نه سمېږي اوس خو خلکو ته وایي دا زما د سره بادار نه دی وی عزت خو بس ورکا سزا ور قسم بشي درې مورز بیا وته راغی وی نه منی مولا راته نه وایي نو دې ډېر غوسه و بني اسرائیل غوسه کړو وی دسه غلام چې بادار ته بادار نه وي دا د سیند لو کولو دی پسینېړو جبرائیل السلام ورته وی چې دا فتوا کده لیکلی وی را تاسو بچای وخت دی که سزا ورکم ستا پولیس می بیانی سی ما ته لیکل راک فرعون ورته لیکل ور لیکل چې ورکړه چې څنګه په دریاب لاهوش نو جبرائیل السلام په دغه حال کې ورته راخکاره ش فرعون ته وی پرونی فتوا دی دا تا ویلو چې کم غلام د بادار نه منی هغه پسینډو بول غواړي دا تخپل په ځان فیصله کړی و هغه خالق چې ته پیدا کړی ستای تربیه وکړه غړې کړه وس اخر دا شو چې تخلق توای هغه زما معبود نه امه مولانا دې ستا فیصله ده بیا دی وخت د چغي واله چې امن تو ایمان لرم پاغه چې ایمان په بنی اسرائیل لرل او چې څنګه دا اراده لرله او په دې الفاظ خلق له اول جبرئیل السلام ورته ډېر غوسه او خټه راوخ صدا خپل ورته ډکه کړ نو دا بیا و تعالی دغه تنه چې کوم دی چپاور کړو بهر ته راويشت الیوم ننجیک ببدنک لتكون لمن خلفک آیا دارال چې تا ته مونږ نجات درکو دا بدن ته دی چې ترستو خلکو ته عبرت وګرځيږي نن د فرعون تنا پاجایبګر د مصر کې اوسم پرتا دا د پوزې دا خندې معمولی تغییر کړی دی او باقی تنه روغه پرتا دا کتلی به ما خو کتلی نو تاسو کتلی کني ویډیوګانو کې شته دی د فرعون تنا دا الیوم ننجیک د خدای تعالی غ دلایل قدرت دی چې کله مړې دومره وخت پاتې کې دی شي او دې چې کوم دی هغه شانتا پروت دی خلک ورزي په شیشه کې بند دی خلک ګوري سزایری د سیاست اسباب نه چې کني که څوک دا وي دوايانې پیشندلې ودانو دوا خو سره وتا فرعون په کم زمان کې تیر دی هغه وخت دوايانې د حفاظت چرته وي چې دا وساتي هغه وخت کې چا ساتلو خدای تعالی د عبرت د پاره چې به څوک دا دعوونه کوي داغه نه بعد یو جاهل به دعوه کړی و د فرعون نه بعد یوسف ذو نواس ابن شرحبیل د دعوه وکړه د اولوهیت اقامه قلبیا تو اور باندې راغی اور اوس وزو سره د وزیرانو ختم کړ داغه نه بعد بیا د اولوهیت دعوه چانه نه کړي غټ غټ کفار دی ګوره د دنیا او چې عبرت کله فرعون ته ګوري نو بیا دانتا معبود نه وای خدای نه وای خو کفر بکئی خظلم بکئی او معبود نه وای ځان بنی اسرائیل به ډېر قمقل هغه چې څو قدمه مخ کې لاړل ته یو قوم د فاتو علی قوم یعکفون علی اصنام الله په یو قوم ورله چاغي یو غوې جوړ کړی دی او کې چا په نو تپراته دی وجاړی وتا او په عبادت او په سجده دی وتا ویا موسی جعل لنا الها کما لهم الها دسه خدای مونږ تم پیدا کړه ته مونږ ته وای سجده لګاو ښکاری نه راته دا څنګه خدای دسه خدای پیدا کړي چې مونږ په ګورو دا سامره چې کوم دی دا د فرعون په لخر کې نو مخکې ز خطا شوم دا د موسی عليه السلام سره پورې وته وو بس سامره به لاړو کله چې موسی عليه السلام کوی تر تر تورات لپاره لاړو سلوي خورزو تا نبی دې زرګرو او هغه سونه را واخستو دا غینه اسخه جوړ ک یاسم بنی اسرائیل د سخی شوقین دي بیا پکې خور اور واچوله دا ټول القاءات شیطانی ودته شیطان ورته په نفس کې القا کوله چې دسه دسه کوه به دا کارته جوړي بیا څډیر خلک غلطه به د سخی په عبادت شروع شو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ بَسْ نِجَاتَ دَرْكَمُ تَاسِلَرَامْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ رستو فعل د انجیناکم شته دی نو دلتا دا اذ فرقنا بكم د پاره اذکروا استلم جای شو او دا ظرف مقدمه د انجیناهم صحیح کیږي
او لفظ باغ متضمن لمعنى الشرط شي ذا ظرفي مستقبل معنا د شرط ورکیدا فانجینا به جزا شي هغه وخت چې فرقنا بكم البحر فانجیناکم او هغه به د لپاره معمولم جوړیږي ظرفي واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون حال دا تاسو کتل انطباق د بحر ته په دوی باندې په نظر د عین سره انتم تنظرون هما او یا انتم تنظرون دا نظر علمی دے لکا علم ترى الى ربک کیف مد الظل علم ترى الى ربک نو رب تچا کتلی پسترګو باندې نو دا رؤیت قلبی دے په معنا د علم باندې نو دلتم نظر په معنا د علم دي دا دویم نعمت اوس دلته د یو حماقت ذکر کړي د دریم نعمت دو نعمت بیان کړه اوس بن اسرائیل ته جهالت او حماقت ذکر کړي چې ما در سره څو کړه او تاسو بیا ما سره واپسی څو کړه وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً هغه وخت آیات کې چې وعده وکړه موږ د موسی علیه السلام سره 40 ليله سو کوئی دا وعده د تکلیم نه پاره او چې کلیم الله جوړ خو معروفه دار چې دا وعده د اخذ التورات د پاره راشه څلوي خرجه وته ریدلتا اول ورته دا ویلې شی چې دیر شرزي تیری کا دیر شرزي لیکن وات ممنا بعشر فتم میقات رب 40 ليله بیا سلويخ شوي او دا چې وعدنا باب مفاعله ده نو د جانبینو نه وعده شوی و نو معنا خو سبد نه د دواړو یو بل سره وعده کړی و الہ د سره او د الہ سره او یا باب د مفاعله په خاصه د ابتدا سره د وعده په معنا ده اذ وعدنا موسی وعدنا لك سافر الرجل په معنا د مسافری خو نه دی چې ګنې بل چا دا په معنا د سفر سره عاقبت اللسا سزا میں ورکړه غلرا نو معاقبه خو نه ده کنه چې هغه ته سزا درکړي تا هغه ته ورکړي دا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ بیا تاسو نیوس خلرا یعنی الہنا فمعبودی سرا مفعول ثانی مقدر دی العجل مفعول اول او وعدنا موسی 40 لیله کې دا لیله تمیز د 40 نه ده تمیز د عدد اوسط د منصوبات نه او 40 مفعول ثانی ده موسی مفعول اول ده وعدنا کې دانا فاعل ده جمله فعلیت ټول ضرب ده د اذکر مقدر د پاره ثم اتخذتم العجلين الها مفعول ثانی مقدر من بعد ذهاب الى میقاتنا ورسرت لو داغنا میقات زمونتا او حال دار تاسو ظالمونا ظلم کوونکې وای ادوارون انفسکم زکه چې ظلم وضع د شی غیر موضع تویل کیږي او تاسو دا سجدا چې وضع د تندی باری تعالی ته پکارو تاسو سخیته وکړه نو وضع د شی غیر موضع په معنا را او شرک ظلم عظیم دی نو دا غ سامریو چې اصلا د کرمان نو هغه جوړ کړیو دا سونی تر ټول کړي ودا خو تاسو ته غنیمت شوي او غنیمت خو دوی دین کې روانو خړلې راوړې دا ټول راجمع کړي دا راجمع کړي نو دالته یو غټ خانک جوړ کړیو دای پاغي کې واچولې اخواته یو تابوت جوړ کړیو هغه کې رسخي هغه ډیزاین جوړ کړیو دې پسې چور بل کدا نری شو ناوای ور کړیو تابوت ته تل شو حکم خوره چې راخسته و من سر رسول هغه پکې واچول سخیب به وازونه کول اثر د نمونه د حیات پکې رب کریم فرمایي وې دا د څه قمقل خلکو دې تم سوچ نه کو چې واپس جواب هم نشي ورکوله نو څنګه معبود دې چې روزي بدر کیو مدد بو کیو بچي بدر کی څنګه عقیده په دوی ساتلا موسی علیہ السلام ته پلار باندې وحی وشو القاء شوا چې ادولهم السامری سامری قوم گمراه کړي دي ته خوشاله تورات درا خسته دي هارون علیہ السلام پرخه او خلیفہ وي ګور چې د قوم ته خیال کاوه څوک خراب نه کی هغه د عجیب ساړیو چې
بعض خسړی کنه وی فتنه جوړیږي چې مقابله هم ډیر نه کوي شر جوړیږي بل خسړی دیم داسو پلغه وسی وکړو جلال پکې نو جمال ډیر 12 نفر د قوم پاتې شو 12 او نور چې قوم کې څومره ټول د سخی په عبادت شروع دي موسی علیہ السلام چراغ ډیر غصه دی دومره غصه چې القل الواح تختی د تورات چې کومې وی هغه غورځول حتی چې مات شوي یو څو تختې پکې مات شو القل الواح واخذ براس اخيه يجره اليه اول هارون علیہ السلام دې سر نه ونیو راخکلو ځان سر وګری نه ونیو هغه ورته وي مشرم دی او شان د منی یبنا امه ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني یہ قوم سے کمزور وګڼلم قریب وځي وجل او ما خپل وس کړی دی فلا تشمت بي الاعداء دشمنان را باندې مخشاله وا قوم کې دشمنان لرم بے خوشی کو واخذ الالواح وفي نسختها څنګه راځي نو دا موسی علیہ السلام بیا سامری ته وی دا څه چل کړو وی دا خدا سما اخذتو قبضه من اثر الرسول ام پکیا چولیو ای معبود ته ګور لنصفنه نصفا زره زره به کم ټوټه ټوټه کوي سوځو ختمه ک او به وشیند بعد دوه سي بعد ته شیندلو او دای ودرولې ورته ګوراوي دا ستا معبود یا خلکو ته خدلا اقوم ته ویلې مو د سکارو کا وی خودي جاهل را ته وی چې اتله د خدای تعالی ملاقات تا او موسی علیہ السلام ستړی شو خدای تعالی ته مخ کې را ورسېدا غور پسې را روان دي نو موږ څه خبرو خو موږ چې دا ستا معبود بمینو درا ته وی چې هغه موسی علیہ السلام را روان دي ستړی دي او دا معبود مخ کې را ورسېدو ثم فونانکم ګور دا باری تعالی تذکر د نعمو کوي خو بنی اسرائیل سم خرسترګي کوي ښا دو نعمت یاد کړو اوس داغه حماقت یاد کړ چې ما څو کړل در سره ما څو کړو فرعون غني دشمن مې د ختم کا نجات مې در کا څه تکلیف کې غلامان وې د مصر بادشاہان مې در نه جوړ کړه او بدل کې لتا سو دا وکړه چې زم پرې خو د مسیتم سجدي ولګو دا یو اوس ورته بل نعمت یاد ای ثم فونانکم من بعد ذالک بیا عفو کړه مونږه ستاسو نه من بعد ذالک الاتخاذ فرستره د اتخاذ نه ذالک اشاره اتخاذ مصدر د تخصم تراجه دا عفم صد پارو کړه لعلکم تشکرون لکای تشکرون نعمتنا زمنګ د نعمت شکر گزار جوړ شي وسو تبل نعمت یادای و اذا تینا موسی الکتاب دا دریم نعمت چې کوم دی دا عفو سلورم نعمت اعطاء تورات او هغه وصیات کیا اتینا بمانا دا اتینا دو مفعول غواړي موسی مفعول اول کتاب مفعول ثانی شول فرقان په عطف چور ک موسی علیہ السلام تل کتاب تورات والفرقان و فرقانا تورات ته فرقان څنګه ویلې شو عبداللہ بن عباس سے فرمائے مراد د فرقان نه نصرت خصوصی دی تورات هم ورکا نصرت هم ورکا امداد هم ورکا دارای ابن زید هم دا دویم قول دارے چې دا واو دا عطف تفسیر کا مراد د فرقان نه تورات دی ځکه فارق دی بین الحق والباطل دارای دا ابو العالیہ دا دریم قول هم دغه معنا جوړی چې دا تفسیر دال کتاب دی بس ومغه تورات معاد ک من غیر لفظی صفت و تراولو دا د عدی بن زید قول دی فراو زجاج زوی مراد د فرقان ناغا فرق د بحر دی من موسی علیہ السلام ته تورات ورکا او ورم کړ ورته معجزه د فرق البحر چې بحر جدا کا فرقان نه مراد فرق البحر اس فرقنا بكم البحر چې تیر دارای د فراو د زجاج قطرب یو اهل لغتنا عالم دی هغه یو پنځمه معنا کوي هغه سوی او دلته حذف دا معطوف شوی دی وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ التَّوْرَاةَ وَمُحَمَّدًا الْفُرْقَانَ او ورمک نبی علیہ السلام ته فرقان چې قران دی
نو مراد د فرقان نه قران دے خور کړه دې نبی اسلام ته شوی لعلکم تهتدون لکي تهتدون به من الضلال. وَإِذْ قَالَ مُوسَى اغه وخیات کې چې موسی علیہ السلام قوم بلرا اے قوم زما انکم یقینا تاسو چې ظلمتم انفسکم ظلم کړه په ځانو خپل اتخاذکم العجل پنه اوس تاسو اغه خلرا الهان په معبودیت سره نو اتخاذ مصدر شو مضاف فاعل ته کوم دی عجل مفعول اول الهان مفعول ثانی مقدر شو او دې تعلق تر ظلمتم ورکا انفسکم مفعول به ظلمتم شوا ټوله جمله خبر ده ان شکم سم شو دا مقصود بالنداء د یا قوم شوا دا مقوله د اس قال شوا اس قال موسی لقومه دا ټول مضاف الیه د اس شوا هغه ظرف دا فعل مقدره کا چې اذکروا اس قال فتوبوا الى بارئکم دا فاعتف شوا عاطف دے پیا قوم باندې اس قال موسی لقومه یا قومي پاینکم عاطف کا مقصود بالنداء یا قوم بشی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ تُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ رجوع کئی باری خپلتا خالق خپلتا توبه سرا باری پمانا دا مبدئ سرا اول پیدا کون کے مبدئ محدثکما مبدئکم فاقتلوا انفسکما فسر املکی زانو نخپلا بعض لرا پخپلو کی یو بل ملکی د دوی دغه رسخ عبادت ورته عفش په قتل د نفس باندې مامور شو چې پخپلو کې وس یو بل ملکی دا علماء لیکي چې دا پنځم نعمت په بنی اسرائیل تخفیف الجزاء چې د شرک بخنه ورتا فقتل النفس سره وکړه دا سزا دنیوي ورکړه من يعمل سوءا يجزى به چا چې بد وکړه جزا ورکول شي یا غي دنیا کې یادې کی دوی ته شرک معاف کا خودي دنیا کې دا جزا ورکړه چې خپل کې یو بل ملک یې اوس دا عمل په دې ډېر ګران پلار زوی وهل زوی پلار وهل نو موسی علیہ السلام دعا وکړه چې دا قوم خو مشکل لکه د امر په زیر وړي دعا وکړه چې الله تیار پیراولي چې پلار او زوی سره یو بل ونه پیژني بس یو بل بوهي دا سه تیار ورځ رااله چې دا ورځ نشپه جوړه شو دی شروع په وکړه موسی علیہ السلام په سجده پروت جړلې او دعا یې کوله چې الله بس نور معاف کا بخنه ورته وکا تر مازیګر پورې یو بل وهل څلوېخ زره کسان پکې مړ شو څلوېخ زره بیا موسی علیہ السلام ته आवाज شو سروچت کا دعا دې قبول شو بخنه او شورتا هغه ورځ لاړه به ترنای پیرالا نو تخفیف الجزاء صدیق اکبر رضی اللہ عنہ د من يعمل سوءا یجزا بكم آیت چواورې دنو جړل وای ډیر زیات دینه جړه زیات شو مخکې وخت کم و بیا ورته ورځ نبی رسول الله وای چې ته ډیر زیات جاړې اوس ولی وی تاسو د آیت ولست چې من يعمل سوءا یجزا به چا چې بد کړي جزا ورکولې شي نو دا خوار چا نه کیږي او مونږ مخکې د سي ګمانو چې کې دي شي باز خلکو ته سزا نه ور کوي مونږ په پاغه کې راشو دا چې هر چا کړي جزا ور کوي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې مخفقېګا ما او تا دا هغه نه یو چې بدل را نه دی دنیا کې خستل کیږي دا بدل دی دنیا کې چې واخستل شي او ال تسپری نه دی درتا دا تخفیف الجزاء ده ځکه هغه دنیا جزا به سخت ده نو دا انعام شو دی باندې تخفیف الجزاء ذالکم خیر لکم عند بارئکم دا غره استاسو لپاره پنځ د مبدئ استاسو باندې زکا دا قتل سبب وګرځیدا د طهارت من الشرک د پارا او واسطه وګرځیدا د حیات ابدی سرمدی د پارا باز قتل مفزی کیږي حیات لره کنه وفي القصاص حیات لأولي الباب په قصاص کې حیات ده نو قصاص کې خو قتل ده حیات چرته ده
نو د یو کس پکې قتل دی، خو د ډېرو خلکو پکې نجات دی، حقیقت کې حیات دی. دا فتاب علیکم، پس رجوع کړه پتا سے په قبول توبې سره، انه هو التواب الرحیم.